بسم الله الرحمن الرحیم. زمون په معاشره کې یو طرف ته روزګار، کاروبار، تجارت کول او بل طرف ته یو په سر باندې پټګي او یو عالم مفتی سے روزګار کول، آیا دا کوم کسب معاش وکړي؟ پردو ډوړو ته مې کېنه دا تاسو نه دي په دې کتابونو کې پلان کې نجار لوی محدث دی ترکان، هغه نجار د ترکانو ته پلان کې حداد دی لوی محدث دی، شیخ الحدیث چې تاسو وایي حداد څه شی دی؟ لواری کړی دی امام ابو حنیفه د کپړې تجارت نه دی کړی، ولې صحابه تجارتونه نه دي کړی؟ تجارت څه ګناه نه ده؟ د حضرت عثمان نه زیات مالدار څوک و؟ عبدالرحمن ابن عوف سره څونه پیسې وي او دا ټول د پیغمبر مبارک مخکې دي. تبوک کې حضرت عثمان چنده یو بل سره مني او کنه. محترمو، دا کلیپ مې ځکه جوړ کړل چې دې ته زه مجبوره شولم چې ډېر خلک زموږ په دې معاشره کې داسې شته چې د هغې اوس هم دا سوچ دی چې یاره د جومات امام یا یو عالم یا یو مفتي هغه به روزګار نه کوي، هغه به صرف بس د جومات په ګوټ کې ناست دی والله الله به کوي، نه د هغه ضروریات شته، نه د هغه کور شته، نه داسې بل څه مثال د هغې ضروریات لګي. نه محترمو، ګوري هغه عالم هغه نیمګړی عالم دی چې هغه تجارت او روزګار نه کوي. ګورئ زه به تاسو ته راشم، پیغمبران وګورئ، د حضرت داود علیه السلام مثال لوهارو هغه پرېږدي. زموږ پیغمبر علیه السلام په نوجوانۍ کې تجارت نه دی کړی، دې نه علاوه صحابو ته راکوشي. حضرت ابوبکر صدیق صاحب داسې، حضرت عثمان غني رضی الله عنه څومره لوی تاجر و چې کله به م څه کیسه راغله هغه به پکې د ټولو نه زیاته چنده ورکوله، ولې هغه تاجر و. دغه رنګ دینه علاوه زه خو دا دعوه کوم چې حضرت امام ابو حنیفه صاحب چې څوک مني نو صحیح مقلد د امام ابو حنیفه صاحب یعنی صحیح حنفي هغه انسان دی هغه چې هغه تجارت هم کوي. ولې زموږ امام صاحب ته وګور، امام ابو حنیفه صاحب د یو لوی مذهب خاوند چې مثال نن سبا تقریبا 80% خلک د هغه مذهب فالو کوي، د هغه په مذهب باندې فیصلې کیږي. امام ابو حنیفه صاحب هغه وګوره بل طرف ته دغه د کپړو څومره لوی تجارت، بل طرف ته دغه د علمي خدمات، دغه یو مدارس آبادول، داسې ډېر مساجد او مدارس دغه په پیسو باندې آبادو، او بل طرف ته یو مشهور تاجر د کپړې تجارت کولو. نو دې نه دا معلومیږي محترمو چې صحیح حنفي او صحیح عالم هغه دی چې هغه تجارت او روزګار کوي. نو ګوري داسې په دې سوشل میډیا باندې ډېر خلکو سره چې موږ په داسې په بیټک کې کینو یا داسې اکثر په ځایونو کې ناسته پاسته مجلس کوشي، نو خلک بیا دا اعتراض کوي هلکه مولوي صاحب دی او کاروبار هم کوي، هلکه مولوي صاحب دی. زموږ په خپله الحمدلله دا ورورم اعجاز احمد صاحب کم پروډکټ لانچ کړي دي یا د دې دا کم دفتر حساب کتاب دی، نو موږ هم ورسره پکې منډه ترړوو ځکه د ثواب په نیت باندې. ګورې قرآن مجید کې الله فرمایي فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. دا رزق حلال رزق دا چې کم دی دا د الله فضل دی. ګورې بل ځای کې سوره نبا کې الله فرمایي وجعلنا النهار معاشا، دا ورځ موږ ذریعه د معاش ګرځولې. نو په لوی کې بهترین معاش څه شی دی؟ هغه حلال روزګار، د حرامونه د حلال روزګار. نو ګوري دا ذهن او دا جوړول، داسې عقیده ساتل چې یو عالم یا یو مفتی صاحب یا چې کوم یو قاری صاحب هغه به روزګار نه کوي، کاروبار به نه کوي او که کوي نو یاره دا غلط کار دی، دا سړی نیمګړی مسلمان دی، دا د په خپل ایمان باندې ویریږي، دا د پیغمبرانو د سیرت نه خبر نه دی، دا د صحابه کرامو د سیرت نه خبر نه دی. ګوره داسې بېشماره آیاتونه شته په قرآن کې چې وابتغوا من فضل الله، د حلال رزق ته الله خپل فضل ویلی دی، داسې دا ورځ الله د معاش دپاره پیدا کړې ده. نو دې وجې نه دا ذهن او دا عقیده دا ختمه کوي چې یو عالم به روزګار کوي، دا څنګه چل دی؟ نه، هغه به امامت هم کوي، هغه به سیاست هم کوي، هغه به مشریم کوي، هغه به خپل مدارس جماعتونه به هم چلی، د قرآن او د حدیث درسونه به هم کوي، خو بل طرف ته چې روزګار هم کوي. بلکې زما خو بهترین فیورټ عالم هغه عالم وي او هغه بهترین عالم د محترمو کم عالم چې روزګار کوي. نو لہذا دا سوچ غلط دی چې آیا یو عالم به روزګار کوي. نو چې کم علما روزګار نه کوي راوځي روزګار ته بهترین روزګار پیدا کوي، خپل خود مختاره به جوړ شي.